وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. الله جل جلاله پر موږ باندې ډیر عظیم احسان کړی دی. نن بیا الله جل جلاله هغه عظیم شان شپه او د برکت والا شپه او د رحمت صدقه شپه پر موږ باندې حاضر کړ او موږ ودا شپه ته بیرته راورسولو. ځکه د دې شپې په رقم باندې د برکت ډک شپې په رقم باندې او دا رقم شپه چې ادنا عبادت الله تعالی په اعلی عبادت باندې بدلوي، نو دا رقم شپه چې دا په ټوله کال کې بل شپه دا رقم نشته چې هغه دغه په رمضان کې دغه تا کې شپې د په اخرو لشپو چې یا د 21 شپه ده یا د 23 شپه ده یا د 25 شپه ده او یا د 20 شپه ده یا د 90 شپه ده، دغه تا کې شپې دي. لہذا نن زموږ مثال د هغه بختور یا د بدبخت په رقم باندې وي، لکه یو مهربانه پلار چې وزوی ته په یو ګرم بازار کې او هغه کې د یو ګرم مارکیټ کې دا پلار و د زوی ته یو غټ دکان ورخلاص کې او دا رقم دکان چې په ټوله کال کې یو شپه په هغه کې خواري وکړي، یو ورځ په هغه کې خواري وکړي او دی بیا په دا کې د ټوله کال ذخیره پیدا کوي، د ټوله کال کمایي پیدا کوي. نو لہذا کچیر دغه پلار زوی دا رقم مهربانه پلار چې په دا رقم ګرم بازار کې په ګرم مارکیټ کې دومره غټ دکان ورته راوباسي چې هغه کې د یوې شپې په وجه باندې د ټوله کال ذخیره پیدا کوي، نو کچیر دغه زوی په دغه یو ورځ په دې دکان کې خواري وکړي، زحمت یې وکړي، نو بیا به دنیا سبدی ګټه وړي. کچیر دی په دې دکان کې د شپه تیر کی او دغه دکان کې د ورځ خواري وکړي، نو بختور دی. او هر سړی دغه کوشش کوي چې په دا رقم دکان کې سړی د ورځ نه بلکې میاشت ورکړي چې هغه شپه ورځ ورته وکړي. او کچیر په دغه دکان کې د زوی په زحمت نه کې تیر، مشقت او تکلیف نه کې تیر، نو لہذا دا خو بیا هر یو ته معلومه ده بدبخت دی، تر دا نه بیا بدبخت په ډیر ځای کې باندې پیدا. نو دغه رقم په دې ټوله کال کې دغه شپې او زمر دا رقم مثال دی. ځکه خالی په دغه شپه کې عبادت کول، نو الله جل جلاله خو د زر میاشت برابر نه بلکې د دې زر میاشت خلا هم بهتره شپه ده. الله پاک به د دې وی شپې په عوض باندې د زر میاشتو ثواب وده تر ورسوي، د زر میاشتو ثواب په دې وش په باندې وده تر ورسوي. خو لیکن هغه څوک بختور دی چې دا شپه د خپل ځان څخه نه کې برکنار، خصوصا په دې اخري شپو کې اول خدای الله شپې سره بیا خصوصا په جلوس شپو کې دغه تاک تاک شپې 21م 22م 25م 29م 90م دغه شپې خو باید سړی تر سهار پورې رونی کې او په عبادت کې رونی کې په چکو په بورډو په منډو تروندو په وروډو په کوټو په مجلسو په دې باندې نه کې رونی په دغه رقم باندې رونی کې چې الله جل جلاله ودته بیا یو فائدہ ورکي او دا د لپاره د آخرت یو ذخیره جوړ شي. ځکه په دنیا کې دغه رقم شپې او دا رقم مقامات لکه مساجد یا حرمین شریفین، دا رقم مقامات او دا رقم شپې لکه د شب قدر شپه یا د جمعې شپه یا دا رقم نور شپې چې افضل شپې دي په دې کال کې راځي، خو په دې ټول شپو کې بیا افضل شپه چې د ليله القدر دی. لہذا دغه رقم شپې چې راځي دا د الله تعالی د طرفه یو ګرم بازار دی او د آخرت یو ګرم بازار دی چې په دې کې به انسان ګټه کوي، انسان به په دغه شپو کې ګټه کوي، خصوصا دغه ليله القدر چې په عربي کې ودی ته وایي، یعنی شپه د عزت، شپه د قدر. الله پاک ودی ته د عزت شپه ویل او د قدر شپه ورته ویل ده. نو د دې آیاتو شان نزول لا ان انزلناه في ليله القدر، نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ناس وو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام و د صحابه ته یو مجلس کوي. بنی اسرائیل کې یو شسړی تیر سوی وو چې هغه زر کال عمر وو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه سړی د بنی اسرائیل د یو سړی تذکره و د خلق تکول معرف القرآن دا لیکلی چې د دې آیاتو شان نزول دا دی، د دې سبب دا دی د آیاتونو چې نازل شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه بیان ودی ته کوي چې په بنی اسرائیل کې یو سړی وو چې هغه د زر کال او زر کال دغه سړی د ورځې د تور د خپل لاس نه شو کول، ټول ورځ به هغه چیز کول، جهاد به کوي
او بیا چې بشپا سره ماخستن مسلو ماخستن بیا در مانځه څخه بعد کې بیا ته سهار تر اذان پورې بیا به دا ټول شپه وهله عبادت به کوي دغه مجلس نبی علیه الصلاۃ والسلام و دي صحابه ته وکي په بنی اسرائیل کې خو اویا زره انبیا تر سوي اویا زره انبیا خلی په بنی اسرائیل کې تر سوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا مجلس ورته وکي دا صحابه ته څه افسوس وکي چې یا رسول الله هغه خدای څخه خلکو چې عمرونه طویل وو عمرونه وژدو او په دې عمرو کې بیا هغه د ورځې ټول ورځ جهاد کوي دام د الله تعالی عظیم عبادت جهاد او دغه رقم بیا د شپې ټول شپه عبادت کوي د ورځې په دغه سړی د خپل لاس څخه تور نه شول یا رسول الله دا خلکو تر موږ ډیر شه دي ځکه ستا د امت په عمر کم دی او بیا ستا امتیان چې کم دي هغه په دې عبادت کې ډیر تقصیر کوي مقصرین دي په دې عبادت کې ډیر کمبود کوي نو لہذا دغه د دې امت لپاره د څه نقصان صحابه غمجن نبی علیه الصلاۃ والسلام هم دا د خبرې غمجن کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ډیر ګرام نو دا چې غمجن کوي الله تعالی د دې د غمجنۍ او د دې د افسوس په وجه باندې خدا پاک دا آیاتونه نازل چې انا انزلناه فی لیلة القدر موږ په دغه شپه د قدر کې قران مجید نازل کړی وما ادراک ما لیلة القدر ته څه خبر کړی چې دا لیلة القدر چیرته ای رسول لیلة القدر الله تعالی په خپل ورشي چې لیلة القدر خیر من الف شهر دا لیلة القدر چې دی دا تر زر میاشتو هم بهتره دی لیلة القدر خیر من الف شهر تر زر کالو هم بهتره دی زر کاله چې عمر چې هغه زر کاله عبادت کړی دی لہذا دغه بیا چې دی تر زر میاشتې بهتره دی دا عبادت د لیلة القدر ځکه زر میاشتې چې حساب کړی دی علماو تقریبا غالبا څلور اتیا کاله جوړیږي څلور اتیا کاله یو سړی څلور اتیا کاله مسلسل عبادت کوي یو سړی خلیفہ د یو شپه کې مکمل عبادت وکړي هغه د څلور اتیا کاله ولا د یو شپه ولا سره برابر حتی برابر نه هم نه دي بلکې خیر من الف شهر الله تعالی خیر ورته ویلي تر زر میاشتو هم د شپه بهتره تر زر میاشتو هم نه یو شپه عبادت چې دی هغه بهتره دی تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام دا څنګه شپه ده څومره نه ولادت د رحمت او د عزت د خوند د شوق ډکه شپه ده تنزل الملائکه والروح فيها الله تعالی فرمایي چې په دغه شپه کې الله تعالی د اسمانو څخه روح القدس جبريل امين ذن مرادي روح القدس را شو کوي او دغه رقم ملائکه ور سره د ملائکه را شو کوي ول را شو کوي باذن ربهم من كل امر سلام باذن ربهم د الله تعالی په اذن سره خدای تعالی د حکم ورته کړی دی چې ورشواسه لاندې ورسه او په دې شپه کې پر هر څه باندې امان دی د نن شپه د هر افت د امان شپه ده د هر افت د امان شپه ده نور شپه یا د افت خالی یا نه خالی یا د افت او د مصیبت څخه خالی یا نه خالی خدای نور شپه د الله جل جلاله د امان شپه ویل تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر دغه ملائکه چې را شو کیږي جبرئیل امین جوړ سره دی او د ټولو خلکو سره روغبړ کوي چې کوم څوک پر عبادت باندې کفناز عبادت کوي تلاوت کوي کفناز باندې نفلونه کوي او کپ ولاړ باندې نفلونه کوي او ک نور دار کم عبادت کوي چې د الله تعالی سره رابطه نو د هغه سره دغه جبرئیل امین او دغه ملائکه په لاس باندې روغبړ کوي جبرئیل امین روغبړ په ډیر تکلیف سره انسان ته ملاویږي لیکن نن شپه موږ ته په ډیر اسانه توګه سره ملاویږي په ډیر ښایسته توګه سره موږ ته ملاویږي د اسمان والا راځي د تاسو سره روغبړ کوي او ستا په عبادت باندې فخر کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه رقم امتی باندې په ورځ د قیامت باندې فخر کوي دا ګوره د نبی علیه الصلاۃ والسلام فضیلت ور په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د خپل امت شو هغه به ډیر پروګرام وو دومره پروګرام و چې دا کتابونه خو ډیر واقعات راوړي خو یو دوی واقعات زه در بیانوم چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا خپل امت څومره ګران او هغه ادناس انا امتی هغه ګناګار امتی پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې به ډیر ګران د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې صحابي څخلا وسو انسان دی غلا جن وسو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وویل چې دغه سړی لاس کاټ ولا په شریعت کې چغلا وکي تر لاس درهمه زیاتی داغه بیا لاس کاټي لہذا یو خدای پاکستان حکومت دی او یو د الله تعالی حکومت دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام حکومت دی شریعت دی هغه بیا جلا قانون دی لہذا پاکستان کې بیا د ماتو ګډ دی موږ نه کوو
دې تر خدای پاک ډېر رحمت ولای نو الله جل جلاله لا شنکات کې بیا اغلا وخت بل لا شنکات نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې صحابه ټول دا سلاس کړ صحابه اخذ لا شنکات نبی علیه الصلاۃ والسلام وشات ناس نبی علیه الصلاۃ والسلام بغاری وي حضور نبی علیه الصلاۃ والسلام جاړ نو صحابه رانو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل دا نبی علیه الصلاۃ والسلام افسوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام غمګینی دا ټول صحابه غمګینی و نو صحابه باندې غمګین سلو ولیا رسول الله تاره ټول شلاسین کاټ کړ نو موږ په دغه ستاسو حکم په وجه باندې لاسین کاټو چې الله تعالی و تا ته حکم کړی دی تا موږ ته حکم وکړ لہذا موږ ته سلاس کاټو ته ولي ژاړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ولنا یو د الله تعالی حکم دی د الله تعالی په حکم کې زه هیڅ کار نسم ولودای هیڅ دخل نسم ولودای لہذا کچیر نن ما کار وای زما دغه امتی لاس باندې نه کټیدلای فرمان ارمان شو دا رقم سړی پیرسه وای چې زما د امتی په کړه وای چې غلا مکو نن د لاس د کتاب د کتاب څخه کتلې وای نو نبی علیه الصلاۃ والسلام متوول ورزبط دې یو مثال درکم چې یو مور پلار د مخه خصوصا د مور د مخه د مور ډیره مشفقه پر ځای باندې ډیر شفقت پر اولاد باندې لري تر پلار لہذا چې د یو ګران مور د مخه د یو ګران زوی لاس کاټیږي آیا دغه مور ته لږ زور کوي ډیر زور کوي صحابه ټول یا رسول الله ډیر زور غواړي دا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته د ازما د امتی لاس کاټیږي ماته دغه رقم زور غواړي ماته د هر امتی دا رقم لکه زما عیال لکه زما اولاد لکه زما بچان و ماته د هر امتی دا رقم دی خو څه ارمان چې دې سړی پیر سوی وای چې د زما امتی پوکړی وای چې دا مکوه د اغلا مکوه زنا مکوه غیبت مکوه دروغ مو وای شکنځل مکوه چې په کومه خله باندې الحمدلله وای په کومه خله باندې لمنځ وای په کومه خله باندې د الله تعالی نوم واخه او په کومه خله باندې د الله تعالی سره ملاقات وکړي روبرو سره لکه په سجده کې سبحان ربي الاعلى وای سبحان ربي العظیم وای دا خله چې بیا راوځي د باندې په شکنځلو په غیبت باندې مخرفه دا خپل شبیا مختمه نو دا تر دې پرې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا خپل امت به کې ډیر ګران دی حتی حضرت بی عائشہ رضی الله عنها فرمایي دا نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې به کې ډیر ګران و حضرت بی عائشہ رضی الله عنها دا د نو کال چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تر واده سول دا ټول سو کال چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جن وفات او انتقال وکړ انا لله و انا الیه راجعون نو دا چې ډیره پرګرانو پر دې باندې هم ډیر ګرانو حضرت بی عائشہ رضی الله عنها په غیش کو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې وفات شو د حضرت بی عائشہ په غیش کو د دې په خونه کې وفات شو اوس به حجانو صاحبانو لیدلی دا کم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بخښلي په دغه خونه کې د وفات انتقال وکړ دغه د بی عائشہ رضی الله عنها خونه و نو په دا خونه کې د حضرت بی عائشہ رضی الله عنها په دې ذکر مبارک باندې سر یې شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام زکندن ډیر سخت وو حتی حضرت بی عائشہ فرمایي چې په خو به د چا زکندن سخت ورو ما به دا ویل چې دا ډیر بد دی په دنیا کې دا ډیر غلط کارونه کړی دي الله تعالی ودته په قهر دی چې د دومره دا زکندن سخت دی چې کله ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام زکندن ولیدي نو بیا ما دا ویل چې سخت زکندن چې دی هغه پر الله تعالی باندې ګران سخت زکندن چې لیکن هغه د انسان تر ګناه و تر نه ګناه پر تعلق لري نو حضرت بی عائشہ رضی الله عنها چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زکندن و د پر مخ مبارک باندې خولې را روانې وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر تندي مبارک باندې خولې را روانې وي بدن باندې خولې را روانې وي د پښو د خوای سا وختله او نبی علیه الصلاۃ والسلام خالد شندان مبارکان شورول خالی شندان مبارکان شورول په دغه ټیم کې و نبی علیه الصلاۃ والسلام د فزرها او نه پلکا او ملائکه ولاړي پلکا او ملائکه ولاړي چې الله تعالی جدار محمد علیه الصلاۃ والسلام روان نو نبی علیه الصلاۃ والسلام شندان وای شورول حضرت بی عائشہ عنها فرمایي حضرت بی عائشہ ما چې ارڅومره دا غوښنه ورنږدې کو خود د په دې الفاظ زنه پیدا مچ حضرت محمد علیه الصلاۃ والسلام سوای زنه په پیدم صرف شندان شوردل شمه دا غوښ ورنږدې کې حضرت بی عائشہ عنها دا غوښ مبارک نور د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل مبارک ته ورنږدې چې شی ورنږدې کوي په دغه الفاظ باندې لږ پوښتنه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وای امتی 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 د زکندن په دومره سخت حالات کې هم امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام په یاد دی حالانکه د زکندن په حالات کې د هر چا خپل مور پلار ویری چې څومره مهربانه مور پلار د هغه په دې حالات کې خپل بچان اولاد ویری خپل خاندانونه او خپل چې کوم قریبان یې هغه ټول ویری لیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ټیم کې خپل ځان هم نو په یاد چې په یاد امتی 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 له شنان شورول خالد امتی الفاظ ول چې الله زما امت رو بشه خدای زما امت رو بشه
هسې نور واقعه ښه ډېره اوږده ده چې هغه تر ساره پرې نه ختمېږي. د نبي علیه الصلاة والسلام انتقال مبارک د دنیا څخه څنګه و چې د نبي علیه الصلاة والسلام سترګې د دنیا څخه پټېدلې څنګه پټې شولې، هغه کیسه یې ډېره اوږده ده. خو دومره قدر درته وایم چې پر نبي علیه الصلاة والسلام باندې د خپل امت تر ډېره حده پورې ګران و. حتی کوم صحابه وو چې نبي علیه الصلاة والسلام 3 صحابه و یا 4 صحابه چې نبي علیه الصلاة والسلام یې په دا روضه مبارکه کې دا قبر مبارک د نبی علیه الصلاة والسلام قبر شریف چې کوم دی، دغه قبر شریف قبر مبارک چې نبی علیه الصلاة والسلام یې د پنکوي کې واچوي. یو صحابي ویل چې زه ورله نبی علیه الصلاة والسلام ګورم نه پرېږدم، آخري دیدار له ورسره کوم. نو د نبی علیه الصلاة والسلام دیدار چې آخري وکړي، نبی علیه الصلاة والسلام چې وکتل په دې قبر مبارک کې، نبی علیه الصلاة والسلام شونډان شوري په قبر کې شونډان شوري. غالبا هغه به حضرت ابن عباس رضی الله عنه وو د نبی علیه الصلاة والسلام د اکاز غالبا هغه وو. هغه وایي چې قسم اخر چې زما د خدای په ذات قسم چې ما بیا نبی علیه الصلاة والسلام مخ وکړي د شونډان مبارکان بیا شورېدل په قبر مبارک. ما غوږونه ورنږدې کړل، زه د په الفاظ نه پوهېدم چې څه وایي، خو ما شونډان شوري چې ښه مې دا غوږ ورنږدې کړي چې د رسول الله څه وایي. رسول الله په دې قبر کې کوم یو خبره کوي، ولما چې څه غوږ ورنږدې کړي د رسول الله د دې شونډان د شورېدل چې د شونډان سره مشتل بل چې ویل کېدل د هغه څه دغه الفاظ راټول چې امتي امتي امتي. دلته هم د رسول الله امت په یاد، په قبر شریف کې هم د نبی علیه الصلاة والسلام امت په یاد. د امت لپاره څه کول پکار او الله جل جلاله چې دا دومره فضائل و د نبی علیه الصلاة والسلام او امت ورکړي دي، هغه د چا په وجه ورکړي دي؟ د محمد علیه الصلاة والسلام په وجه ورکړي دي. زما په وجه نه د بل په وجه دي، نه د بل په وجه دي، نه د بل په وجه، نه چې یو څوک الله تعالی ته نږدې سي، نه د دغه سړي په وجه باندې. دا خاص د نبی علیه الصلاة والسلام شرافت مبارک وو چې الله جل جلاله ودته د عظمت ورکړي چې د امت دغه فضیلت ورکړي. کم فضیلت؟ انا انزلناه فی ليله القدر، دغه آیاتونه چې نازل ور د دې پر خالي افسوس باندې په نور امتیانو کې نو نور امتیانو به زر میاشتې په مکمل به خوري کړل، دا هغه به هغه خوري و، دا هغه تضعف نو په اعمالو کې. مطلب اوس فرض کوي سړی دی کور تل منځ وکي، دا یو منځ په یول منځ دی، فرض که په مسجد کې وکي، دا یو منځ په 25 دی، یو منځ په 80 دی، بلکې یو منځ په 200 دی. دغه تضعف دا خالد نبی علیه الصلاة والسلام په امت لپاره څه د بل چا لپاره نو. 1,40,000 پیغمبران زیاتو کم بخښي چې د کم پیغمبر د کم نبی امت وو، د هغه د امتیان لپاره دا شی نو صرف ما سوا د محمد علیه الصلاة والسلام د امت. دا تضعف د نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې. ولی د نبی علیه الصلاة والسلام د امت عمر چې دی هغه ډیر کم دی. د نبی علیه الصلاة والسلام خپل عمر چې هغه 3 کال په 3 کال باندې نبی علیه الصلاة والسلام انتقال وکړ. 3 کال باندې آدم علیه الصلاة والسلام د 1000 کالو، نوح علیه الصلاة والسلام د 900 کالو، دغه رقم به سره 200 300 800 900 د نبیان دومره کلونه. لیکن په دې ټول کې د نبی علیه الصلاة والسلام عمر کم دی چې خالي 3 کالو بس. او د نبی علیه الصلاة والسلام د امت به هم دغه عمر نه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، بخاری شریف حدیث غالبا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما د امت لو به د شپږ تر اویا پرې بس یو شپږ 2 شپږ 3 شپږ 5 شپږ 8 شپږ 9 شپږ په فدا کې بمري بس 3 شپږ کالو د 2 شپږ کالو دغه رقم دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې مفاسد د 3 شپږ کالو، نبی علیه الصلاة والسلام چې انتقال وکړي د 3 شپږ کالو، دغه رقم ډیر کسان چې وفات شوي دي اکثره به د شپږ د اویا په مابین کې بس 3 شپږ کال 5 شپږ کال 8 شپږ کال اکثره فدا کې مري. بعضی کسان دي چې هغه بیا تر 3 شپږ مول هغه بیا د خپل سعادت منجد کې د ځان لپاره سعادت منجد کول. ګوره تجربه عمر په ځوان نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناز ژړل، بغار مبارک ولي یو صحابي ورلې د یې پر دې ژړا باندې ولې ولیا رسول الله چیش دي ژړې پر چیش باندې ژړې. نبی علیه الصلاة والسلام په دې ژړا مبارکه کې ورته وایي اوس دا غدي چې جبرئیل امین نماز ولاړی د الله تعالی د طرف راغلی و، الله پاک دې راستولی و جبرئیل امین، او دا ورته ویلی و چې زه د سپینې ژړې سما ته حیا درې، زه د سپینې ژړې سره شرمېږم چې د چا بیشته سپین سي د هغه سما ته حیا درې، الله تعالی وایي زه د سپینې ژړې سره شرمېږم ما ته حیا درې. نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه پر دې ژاړم چې زما د امت به دا څنګه بدبخت سپین ژړې چې الله پاک به د سره شرمېږي، دی به د الله سره شرمېږي، دی په ګناه باندې اخته دا به څنګه بدبخت سپین ژړې زما د امت د په ژړه کې د سپین ویښتان پیدا شي چې دی به زما په امت کې به د الله تعالی سره شرم نه کوي.
په غیبت بدای اختی الغیبت اشد من الزنا الغیبت اشد من الربا نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې یو ور غیبت کول دا تر زنا هم زیات یو سړی زنا کوي یو سړی غیبت کوي دا غیبت پر هغه زیات الغیبت اشد من الربا یو ور غیبت کول دا تر سود زیاته ګناه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي یو ور سود خوړل یو ور سود خوړل دا رقم نه کسړی چې په اسلام کې د خپل مور سره زنا وي د خپل مور سره زنا یو سړی علیه بالله د خپل مور سره زنا کوي یو بل سړی ناس غیبت کوي دغه د غیبت ولا د هغه مور سره چې زنا کوي تر هغه زیات په ګناه باندې او الله تعالی تر هغه زیات ښکار کوي لمن چې قضا کوي دا هغه رقم دي تر هغه زیات نو لہذا باید چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امتی په اسلام کې زره سپین سول بیا ماجد تسبیح وظیفه قران تلاوت نفلونه دا ټینګ بس دغه د لپاره بیا دا پاتې دي دغه د لپاره بیا دا نه دي پاتې د رسول الله یو خپل یاد دا زره دا هم د مخه دی چې د رسول الله دغه خپل یاد د مخه دی او دغه ګناه چې دغه دومره عظیمه ګناه لکه د ژړ خرول یا کونډې کول چې دغه ګناه مولانا محمد زکریا صاحب لیکلی دی چې په یو شي کې هم نشته تر زنا تر غلا تر غیبت تر کنزا تر هر رقم ګناه چې دغه ګناه د کفر او د شرک ما سوا ولې غټه ګناه ده زنا چې وسوله هغه الله ته ولې کله ختم شول غلا چې وسول الله ته ولې کله او دا غره کم چې یو ځګي یو بل غیبت سره وکي فرض کړه دا سړی وکي هغه پرغاز کې ولې کله شکنځا سړی وکي پرغاز کې ولې کله لیکن زړه سره وشکل چې د انسان سره د زړه ګناه المنځ هم مکرو دي کتابونه لیکلي دي المنځ مکرو دي روزه مکرو دي د قران تلاوت مکرو دي د سړي د ژوندۍ بیا څه کوي چې سړی ستړی لیکن فالتو خل د یوې ژړې په واجبان یا دغه د بریتو په واجبان د بریتونو سړی غټي لکه څنګه چې زړه څوک خري څونه ګناه ده دغه چې څوک د بریتونو غټي دغه ګناه که یو څوک بریتونه غټي او زړه خري زړه کونډي کوي دا سړي دې ګناه وي یو د زړه خرولو ګناه ده بل د بریتونو غټولو ګناه بریتونه به کم څه کم چې سړی به بس په بیتي باندې وایي د لاندې شونډه معلومیږي بس او زړه به دومره قدرې چې به تر دا موټره ووتله دې خواته دې بیا وایي تر قبضې زیاته بس هغه به وایي دا د ژړې حد په اسلام کې دا هر شي حدود شته د ژړې حد دغه دی د بریتو حد دا غټ بریتونه چې دي دا حرام دي ناروا دي لکه څنګه چې څوک زړه خوري دغه رقم ګناه ده د غټ بریتونه لاندې شونډې به ښکاري نو دغه مې تر دې درته وویل چې څومره نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت سره محبت درلودی څومره نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل امت باندې تر مرګ پورې د مرګ ما بعد هم دی په غمګین او په افسوس باندې و د امتی ناری وله باید امتی هم هغه د پر نقش قدم باندې لاړ امتی هم د هغه صحابه پر نقش قدم باندې لاړ د هغه مجتهدین علماء پر نقش قدم باندې لاړ امتی نه بیا د کافر خلیه نه کې خپل چې ما ځکه په ټي وي کې یو کافر په رقم باندې تیر دی هغه خلیه کوي کبوش زره خرولې او به ما زره خرولې دی زره خري کاغه برتونه غټ کړو دی برتونه غټي کاغه پلت سر باندې ودی پلت سر دی کاغه پین شټ کړو دی پین شټ کوي دغه رقم خلیه نه بیا سره نه وي دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې المرء مع من احب انسان په ورځ د قیامت د هغه چا سره راپورته کیږي چې کوم چا سره محبت درلودي المرء مع من احب کله د رسول الله د خلیه سره محبت و د رسول الله وڅنګه په ورځ د قیامت راپورته کیږي کله د علماو سره محبت و د علماو په څنګه په ورځ د قیامت راپورته کیږي او دا غره کم کړي چیرې په دنیا کې د مجاهدینو سره محبت او په ورځ د قیامت په شهیدانو په ډله کې راپورته کیږي د مجاهدینو په ډله کې راپورته کیږي ډېر عظیمه ډله د خدای تعالی د مرتي ټوله په ډله کې راپورته د مجاهدینو د شهیدانو په ډله او دا غره کم کچیر د کافر د خلیه سره د چا محبت وو د کافر د طرز طریقې سره ناس ولاړه تګ ورا تګ رفتار و ناس کده دې سره د چا محبت وو یبه مسلمان په ورځ د آخرت د کافرانو په ډله کې راپورته کیږي یبه مسلمان منځونه به هم کول روزه به هم نیول نفلونه به هم کول کلمه به هم ویلي لیکن په ورځ د قیامت به چا په ډله کې راپورته کیږي د کفارو په ډله کې راپورته کیږي ولی رسول الله فرمایي چې المرء مع من احب انسان به د هغه چا سره په ورځ د قیامت راپورته کیږي چې د کم چا سره په دنیا کې محبت ساتلی دي د کم چا د خلیه سره محبت ساتلی دي مولانا غزالی صاحب لیکلي چې کچيري یو څوک دا وایي چې زما د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت لرم لہذا وایي کچيري دا سړي د علماو سره محبت نه درلودي د دروغجن دي په خپل دعوه کې دروغ وایي نن سبا د محمد علیه الصلاۃ والسلام سره محبت د علماو سره محبت ودغه قال الله وقال الرسول د ناس چې د رسول الله سره محبت فقال الله وقال الرسول باندې د الله جل جلاله عمل کول
دغه باندې چې دی انسان چې دی کامیاب د شیطان په حلیه باندې انسان نه کامیاب کیږي د کافر په حلیه باندې انسان نه کامیاب کیږي خو کتابونه هم لیکي زه هم دا وایم چې هغه ابدي زندگی چې بیا مرګ نشته مرګ په ورځ د قیامت د څه پر کمنه به الله تعالی راولي علاليه مرګ ختم باز بیا مرګ نشته نه په جنت کې بیا مرګ شته نه په دوزخ کې بیا مرګ شته لہذا هغه ابدي زندگی باید په پنځور د جنت په زندگی باندې نه خراب دا پنځور د زندگی چې مرته شیطان شایسته کړی دا نه کو خراب دا عمر د شیطان به قسم شایسته کوي ګي به د بنگلو په اساس تر شایسته کوي ګي به د کور په اساس تر شایسته کوي ګي به د شونډو په اساس باندې تر شایسته کوي ګي به د وټلانو و د پانو په اساس باندې تر شایسته کوي لیکن نه محبت دغه دی چې بس د الله تعالی سره انسان محبت وساتي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې شب قدر په باره کې وایي چې روایت حضرت بی عائشہ رضی الله عنها کوي وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت بی عائشہ رضی الله عنها فرمایي تحروا ليلة القدر في تلاش کی دغه شپه د قدر دغه شپه د عزت دغه دومره د شوق او د خوند د عزت ډک شپه د تلاش کی في الوتر من العشر الاواخر دغه شلو بعد په د تاک شپو کې من رمضان دغه میاشت د روزه په دغه کې وتی تلاش کوي خامخا یو شتم شپه نه ده خامخا د دروشتم شپه نه ده خامخا د 15 شپه نه ده خامخا د 20 شپه نه ده خامخا د 90 شپه نه ده بلکې دا په ټول ته څه کوي الله تعالی په دې کې عظیم حکمت چې د شپه نه معلومه کړي د شپه چې نه معلومه کړي په دې کې عظیم حکمت دی کچېره د وښ په وای د دې ټول روزه بجای د دې ټول لږ شپه بجای دغه وښ په بچای عبادت کول نه نور شپه بیا نه کوي الله تعالی چې دغه کتمان دغه شپه په داش پوه کې کړی دی هغه وجه دغه چې دا خلک بیا د عبادت کې د وښ په خاص نه کی د عبادت کې د وښ په خاص نه کی په دغه وجه باندې الله پاک شدي د شپه په دې کې پټه کړی ده مدا یو خبره لا کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت تر فضیلت پرې دا یو حدیث وایم بیان ان شاء الله تعالی بسوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام او امت الله جل جلاله څومره فضیلت ورکړي او ولې ورکړي بس دا حدیث لا وایم دا یو خبره خو په سر کې درته کوم چې دومره فضیلت الله جل جلاله ورکړي دي چې انبیاء وبدا ویل چې یا الله چې کوم محمد ته ذکر کړی د زموږ په کتابو کې خدای پاک موږ دغه په امت کې شمار انبیاء وبویل ور خدای موږ محمد علیه الصلاۃ والسلام په امت کې شمار نبی امتیان مشرو نبیانو وبدا ویل خدای موږ محمد علیه السلام امتی کې الله تعالی بوتل دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت حضرت مقاتل بن سلیمان رضی الله عنه روایت کوي چې حضرت موسی علیه السلام یو ور عرض وکړي او الله تعالی ته حضرت موسی علیه السلام چې ډیر جلیل القدر او ډیر خوشک نبی او په نبیانو کې موسی علیه السلام ډیر خوشک او د الله تعالی سره روبرو رابطه و هر وخت د موسی علیه السلام د الله تعالی سره روبرو غیدي موسی کلیم الله په هغه بول د الله تعالی سره خبرې کوي نو موسی علیه السلام او الله تعالی ته وویل چې یا الله زه د تورات په دې تختیانو کې پر ورکو باندې د یو امت تذکرہ وینم چې تا هغه امت ته ډیر په شایسته نظر باندې کتلې دي چې هغه امت به د قیامت پر ورځ باندې شفاعت کوي شهیدان به شفاعت کوي علما به شفاعت کوي او د خلکو چې په دې کې څه خلک هغه به یو د بل شفاعت کوي فرض که شهیدان به اویا کسان د ځان سره جنت ته بیاي هغه کسان چې هغه دوزخیان او مستحق د دوزخ هغه کسان به اویا کسان و جنت ته بیاي او دا رقم عالم به سل کسان د ځان سره بیاي حافظ به د قران حافظ به لس کسان د ځان سره بیاي نو دور ته ویل موسی علیه السلام الله تعالی ته ویل چې الله یو داسې امت ما په تورات کې لیدلې دي چې هغه امت ته دا وایي چې هغه امت په ورځ د قیامت باندې شفاعت کوي حتی دا ټول امتیانو پر نبیانو باندې به گواهی ورکوي ګور اوس نوح علیه السلام مشته څه لیدل لیکن دغه کسان دغه د نبی علیه السلام امت په نوح علیه السلام پر امتیانو باندې گواهی ورکوي هغه باندې گواهی ورکوي نوح علیه السلام نه نیم سو کال خپل امتیان ته دی وګړي نه نیم سو کال نو نوح علیه السلام الله تعالی پر ورځ د قیامت راوبولي ال د به امتیان راوبولي امتیان ته وایي ویل دا نوح علیه السلام د کینه موافق کار نه کوي لازم حکم ول نه مني هغه وایي الله مشته نظر رسول لکه نن سبا د علماء ته داخله نکشي د قیامت پر ورځ باندې بدغه رقم نو خدای پاک موږ د علم نه رسول نه موږ د احکام سره رسول نه الله تعالی به نوح علیه السلام راوبولي درس نوح علیه السلام د آدم علیه السلام بعد نوح علیه السلام نو وایي درس هغه چې راشي داسې هیبتناک ځای به پروت الله تعالی
چې ولې د خپل امتیانو ته د شو تلقین نور کله خبر دی انا فرض خبر عالم ذاتي پر دې گواهان راولي برابر هغه ورته چې یا الله ما دې تاسو احکام ټول بیان کړي ما یو حکم کوم نه راوستل خدا پاک ورته چې ستا گواهان څوک نوح علیه السلام مسور ته وای د محمد علیه السلام امتیان ما گواهان نغه وغه فرض بزرها او کلونه کیږي لیکن دغه د نبی علیه السلام امتیان راوبل چې نوح علیه السلام سوای هغه ورته وای یا الله نوح علیه السلام و د خپل امتیانو ته و د خپل خلکو ته و د خپل کسانو ته ستا مکمل احکام رسول دي یا الله الله تعالی ورته وایي ته څه خبر یاست نوح علیه السلام و د دې شپږ نیم زره کاله مخکې تیر شوی ته څه خبر واست دا امتیان به دا ورته وایي موږ امتیان به دا ورته وایي دا تعالی په هغه کې موږ راوړي الله دې موږ ټول د جنت په دوس را نصیب خدای دې موږ ټول ګناوې را معاف کړي د نن شپه په برکت سره خدای پاک را معاف تر سره پر دوی په ګناه کې خدای تعالی دې غیبي معاف د دغه شپه په برکت رسول الله په وسیله سره د ابو حنیفه رحمه الله علیه په وسیله سره دې خدای پاک وبخښ انا دې معافره ته وي نو امت د نبی علیه السلام ورته چې وکړه یا الله نوح علیه السلام و د خپل امتیان ته ټول احکام ستاره رسول او ورته څه خبر یاست و یا الله په قران پاک ستا آیات تا په خپل ویلي چې نوح علیه السلام و د خپل امتیانو ته خپل احکام مکمل رسول لہذا موږ د قران څخه خبرې چې دغه نوح علیه السلام مکمل احکام و د خپل امتیانو رسول الله پاک ورته صحیح موسی علیه السلام ورته ویل چې دا رقم کسان دي یا الله چې هغه د اوغه امتیانو گواهی ورکړي لہذا خدای پاک زما امت په دغه امتیانو کې شمار کړي الله تعالی ولنه هغه د محمد علیه السلام امت هغه ستاسو امت نه دی ستاسو امت زغه فضیلت چیر ورکوم هغه د محمد علیه السلام په وجه باندې زغه فضیلت او امت ورکوم بیا حضرت موسی علیه السلام ورته ویل چې زه په تورات کې دا خبره وینم یا الله چې دوی په 15 ټیم منځونه کوي هغه 15 ټیم منځونه به د دې د ګناه او کفاره هغه ګناهونه به تور معافیه لہذا اے الله زما امت تا کسان جوړ الله تعالی ورته دا د محمد علیه السلام امت بیا حضرت موسی علیه السلام ورته ویل ولیا الله ما دغه رقم تذکرات بیا د زما په کتاب کې لیدلې ده چې د دې لپاره به د خاوري او د اوبو دواړو د اجازه یې کپ خاور باندې تیمم وي کپ اوبو باندې اودس کوي لیکن چې کله اوبن نه بیا په خاور باندې تیمم وي لیکن موسی علیه السلام په امت کې دانو چې هغه په خاور باندې تیمم وي هغه به خامخا په اوبو اودس په خاور باندې تیمم نه وي یا الله دا امت زما امتیان جوړ زما امت جوړ الله تعالی ورته دا د محمد علیه السلام امت بیا موسی علیه السلام ورته ویل ولیا الله ما یو داسې تذکرات ازما په کتاب کې لیدلې ده تورات کې چې دوی به د صدقات مال چې کم دی دا د زکات مال د خیراتو مال دا به دې تر وای دی به خوري هغه چې به دې زکاتونه راوېستلو د اسمانه سبا ورالي دا به وېسل د شاري به وېسل هغه به قبول شو چې نه به وېسل هغه به نو قبول نن سبا وګور د نبی اعظم چې کوم امت په دې ټولو کې د زکاتونو مسکینان ورکول کیږي خوري او دا غره کم صدقات کوموري کوم مسکین هغه ورکول کیږي خوري اجازه ولیا الله دغه مال دې د صدقات او د زکاتونو دی خوري و دې تر وای لہذا دغه امت زما امت شمار او زما د امت یا د جبل اسرائیل چې کوم امتونه دي هغه د انبیاو چې کوم امتیان وو چې مخصن یې ګناه وکړه ساري په دروازه باندې قدرتي هغه نوم لیکل شو چې پلانکی د پلانکی زینون دا ګناه وکړه د نبی علیه السلام په امت کې دانه چې هر څومره ګناه وکړي سر په سپینه جامه کې راوځي خیر کړي شي نه الله تعالی پردا پراچي دا پاک پردا پراچي دا د نبی علیه السلام د امت فضیلت او نور امتو کې د سر په دروازه باندې لیکلو چې پلانکی د پلانکی زنا وکړ پلانکی د پلانکی زینون غلا وکړ پلانکی د پلانکی زینون قتل وکړ نو قتل غارت وکړ نو پلانکی شو کنه پلانکی شو هغه ګناه په دروازه باندې سات لیکل شي ټول امت په خبر شول چې یار دا خو پلانکی دا ګناه کړ که هیڅ گواہی شي نه وس لیکن نبی علیه السلام امت کې دانس کې بخبل ځان کې ښکارا بیا حضرت موسی علیه السلام ورته ویل چې یا الله داسې امت ته پیدا کړي چې د هغه خالد د نیکی کسب وکړي لہذا ته پر هغه د نیکی پر کسب باندې یو نیکی لیکي ده دغه امت وځي سړی دي خالد د قصد نیکی وکړي الله تعالی دغه قصد لیکي د نیت خالد وکړي کار وکړي کنه کې چې عزم مکمل دی الله پاک به دغه ته چې در د تاسو څنګه رقم لیکي او کچيره دغه نیکی بیا وکړي بیا خطه په وسو چند ور بدل یا الله ودا رقم امت دا رقم امت زما په کتاب کې ذکر شوی دی بلکې تر وسو له هم ورجاته او کچيره د ګناه اراده وکړي ته د اراده موافقه ته د سم خزانه کې په دې ګناه نه لیکي او کچیر هغه ګناه وکړي هغه ګناه یو څه لیکي خدای پاک ز خپل ته کوم دغه امت ما امت ولیکه الله تعالی ورته
دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت دی، د محمد علیه الصلاۃ والسلام امت دا ستا امت نه دی، نه د بل نبی امت دی. دا خالد د محمد علیه الصلاۃ والسلام فضیلت او دغه د امت فضیلت چې ما ورکړي. بیا حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې یا الله دا هم په کتاب کې لیکلي دي چې 80,000 کسان بلا حساب د امت ته جنت ته بیاي. 80,000 کسان. یو حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما د امت څخه 80,000 کسان الله تعالی بغیر حساب او کتاب جنت ته بیاي. خدای تعالی دې موږ ټول په هغه کسان کې شمار په هغه 80,000 کسان کې خدای تعالی په نشته کې شمار په موږ باندې نور ګناوي خدای پاک دې موږ نه ساجري الله دې نور ګناوي دې موږ نه ساجري په چې رسول خدای تعالی د داش په برکت سره موږ معافي وکړي خاص ته وزاري او تکو خدای تعالی دې دا ګناوي موږ ته رسول معاف. نو موسی علیه السلام ورته چې هغه 80,000 کسان چې تا ویل دي چې 80,000 کسان بلا حساب زړه دې جنت ته بیام هغه زما امت شمار کې الله تعالی ورته نه هغه د محمد علیه السلام په امت کې نستا امت نه د حضرت معمر رضی الله عنه روایت دی هغه بیا وایي چې حضرت موسی علیه السلام دا هم ورته ویل چې یا الله زه په خپل تورات کې دا هم وینم چې دا امت خیر الامم دی د ټول امتیانو خیر دی او د خیر حکم ورکوي د بوت څخه خلق رکاوي درې راګرځي لہذا دا امت ما د شمار کې ول الله تعالی ورته دا هم د نبی علیه السلام امت چې خیر الامم ورته ویل دي د ټول امتیانو چې دا خیر دی دا امت دته د خیر امت ویل. بیا حضرت موسی علیه السلام ورته وویل چې یا الله په دې کې یو څه داسې کسان دي بلکې څنو نه دي ټول دي هغه څه نو دای دي چې 1400 کال مخکې نو وس مرشي ډیرو نږدې دا وس کسان چې هغه ډیرو نږدې چې یا الله په دې کې د اخري امت کې بیا په دې امت کې هغه اخري کسان په دا امت کې اخري کسان دي چې دا به قیامت ورځ هم ډیرو نږدې او دا غره کوم په ورځ د قیامت بیا شفاعت هم کوي. وګوره د قیامت ورځ به هم نږدې او در هر چا به جنت هم نه مخځي. یا الله دغه امتیان زما امت شمار الله تعالی ورته دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت د محمد علیه الصلاۃ والسلام امت. اخر کې موسی علیه الصلاۃ والسلام دا خبر ورته وکړ د خپل ځان د تمنا اظهار وکړي چې یا الله په دغه امت کې ما خو داخل کړه زما امت نه ما خو دې امت کې داخل کړه. په قران مجید سورۃ الاعراف 143 نمبر آیات هغه کې الله تعالی دا فرمایي یا موسی انی استفیتک اے موسی بس دغه ستاره فرض ده ما وتا ته پر نور باندې امتیاز درکړی دي ته مې په نور کې غوړه کړې پر دې خلکو باندې تا ته ما رسالت درکړی دي ته مې په خپل کلام باندې غوړه کړې ما تا ته خبرې کړې دي ما ته مجلس سره کړې دي لہذا ته ما په دې باندې غوړه کړې ته ډېر غوړه انسان یې نو په خذ ما اتیتک کم چې ما تا باندې راته کړې دي بس دغه تواخه دغه قبول ک وکن من الشاکرین او پر دې باندې شکر ادا کړه بس ستاره پر دغه کړه نو بس خدا پاک دې پر دې خبرو باندې عمل کول ته فکر نصیب کړي. الله تعالی دې هغه امت ته مرسته جوړ کړي چې هغه کوم موسی علیه السلام یې کومه تمنا کړې ده یا د کوم امت موسی علیه السلام تمنا کوله خدا پاک دې هغه مر جوړ الله تعالی مې د ګناهونو څخه راوګرځي خدا تعالی مې د شیطان د لارې راوګرځي خدا پاک مې د شیطان د مسلک او د شیطان د قدمونو سره وګرځي خدا تعالی دې امت او زموږ ټول خاندانونو ته هدایت وکړي. الله تعالی دې په هغه کسانو کې مر شمار کې چې دغه 80,000 کسان بلا حساب او جنت ته بیاي خدا پاک دې موږ ټول په دا کې شمار او خدا پاک مې په هغه کسانو کې شمار کې چې په هر ورځ جماعت باندې الله تعالی لسلک کسان د دوزخ څخه آزادوي خدا پاک دې په دغه لسلک کسانو کې موږ ټول ولیکي الله تعالی دې موږ د دوزخ څخه آزاد خدا تعالی دې په موږ باندې د دوزخ گیش نه ویني الله تعالی مې دې بالله حساب او بالله کتاب او جنت الفردوس ته بوزي کچېره حساب او کتاب را سره وکي او خدا پاک دې حساب نه سره کوي کچېره حساب را سره کوي خدا تعالی دې باندې اسانه کوي خدا پاک دې موږ ته وبخشي خدا پاک دې موږ ته ټول مړ را وبخشي خدا پاک دې موږ ته خاندانونه وبخشي بلکې الله تعالی دې رسول الله ټول امت مسلمه وبخشي او خدا پاک دې کفار ته هدایت وکي خدا پاک دې مجاهدینو ته نصرت نصیب کړي هر ځای چې کفار خدا تعالی دې تباہ او برباد کړي الله تعالی دې سرکوب کړي خدا تعالی دې و شرمایي خدا دې په دنیا او په آخرت کې و شرمایي وما علينا الا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم سهل علينا وعليهم كل صعب بحرمة سيد الأبرار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والفتان ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله د صد عربي الفاظ مروي لقدا پاک تدا قبول ومقبول وګرځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. مفتي عبد الجبار، مفتي عبد الجبار، خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم، خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم.